السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نو ښار دریای کابل کې نن مختلف واقعات غرونه شوي دي او درې کسان په نوښار کې دریای کابل کې کمانګر نوشهره کیڼ سورپل دلته کې ډوب شوي دي او هغې کې د یو لاش فوري طور باندې 1112 هغه یې راوکې دی او د نورو تلاش جاري دی. امانګر سره یو ګجر نوجوان لکه اشتا لکه خپلې میخې سرولې او دغه دوران کې لمبا ته دغه شوی دی او سیند ته یې ور ډوب کړي دي. نو د سیند بې رحمانه موجونو هغه ځان سره په مخه کړو ډوب شو. د دې واقعې نه پس فوري طور باندې دغلته چې کوم خلک وو هغوی ډېر کوشش وکړو د بچ کولو خو هغه بچ نه شو او 1112 هغې چې کوم ټیمونه دي دې ټایم کې د هغې په تلاش کې مصروف دي. او دقسې په نوشهره کیڼ کشتي پل لاندې د باړې سپینډنډ رهایشي چې ډېره سخته ګرمۍ نن ګرم موسم او دغه دوران کې د کشتي پل لاندې خپل شناختي کارت او څه کاغذونه هغه د دریاب په غاړه باندې پرېښول او دریاب ته یې ورټوپ کړل. مقامي چې کوم خلک دي نو هغوی وینا دا وه چې دغه مشر سړی او ده له خلم وورکړه او څو ځل په دې دریای کابل کې چکر یې ووالې او رابغو. په دغه دوران کې د دریای کابل بې رحمانه موجونو نظر شو او ډوب شو. د واقعې فوري اطلاع 1112 ته چې ورسېده نو د هغې کوم ټیمونه وو هغه دلته راغله او زه خراج تحسین پیش کوم دلته چې کوم مختلفو ځایونو کې د 1112 چې کوم ټیمونه ولاړ دي کوشش کوي چې هغه څوک ډوب شي دا حادثه پېښه شي نو هغوی مخې سره راویستو کوشش وکړي او هغه لاشونه راوځي لا بچ شي کسان بچ شي. دغه چې کوم سړی و د ده په تلاش کې فوري طور باندې دغه ټیمونو خپله کاروایي وکړه خپل آلات یې راوړل او خپل چې کوم هغې سره کښتۍ وي. نو خوشقسمتي د دغه خاندان دا وه اگر چې خوشقسمتي مونږ نه شو ویلی یو افسوسناکه واقعه وه خو دغه یو امپرومنټ چې فوري طور باندې لاش راووته او دغه خاندان د ډېر لوی چې کوم مابعد کوم تکلیف د لاش ته تلاش چې څنګه اوس د امانګر نوجوان باره کې لګیا دي نظامپوره پورې مختلف ټیمونه لګیا دي د هغې تلاش جاري دی. نو د دغې نه بچ شو او فوري طور هغه لاش راوویستو او خپلې علاقې طرف ته روانه کړو. دقسې ماښام ټایم کې د سور پل نه یو نوجوان راټوپ کړ او د هغې اطلاع 1112 چې کوم ټیمونه دي هغوی ته وشو مخکې سره یې هغه نوجوان راوښکو. نو نننۍ چې کوم افسوسناکې حادثې وي افسوسناک واقعات دي دا ډېر دردناکه واقعې چې بیا نوجوان نه میلاویږي بیا لاش نه میلاویږي او په ورځو ورځو د دې دریای کابل دې غاړو ته دغه خاندانونه ځای په ځای ناست دي او شپه ورځې هغې تلاش جاري وي. نو 1112 چې کوم ټیمونه دي دې ټایم کې چمتو دي د ګرمۍ موسم دی او مختلفو ځایونو کې د هغوی کوم پوینټونه جوړ دي نو هلته کې د هغوی ټیمونو په دې دریای کابل باندې نظر وي. زه دې سره سره خپل چې کوم نوجوانان دي او کوم عام خلک دي او د دریای کابل غاړو ته د لمبا شوق لري نو هغوی له پکار یو خو دا دي چې د دې نه زیات تر دې طرف ته نه ځي او د دریا په غاړه د لمبا نه ښه خبره دا ده چې ته سویمنګ پول ته لاړ شي دلته کې ډېر تالابونه جوړ دي د لمبا ځای په ځای هغې کې هغه خپل شوق پوره کړي ځکه چې هغې کې اوبه هم صفا وي او د هغې کې د ډوبېدو خطره هم نه وي. او بیا که ډېر زیات د سیند کې د لمبا د دې شوق وي نو کوشش دې کوي هغه ځای ته دې ځان رسوي چې هلته کې 1112 ټیمونه ولاړ چې د هغوی د ډوبېدو خطره هغه بلکل 0% ته راشي او زیات تر کوشش دې کوي چې هلته کې لمبا کوي چې کوم ځای 1112 وي هلته کې کشتو والی هلته کې کوم مقامي ملاحانې. نو زه دې سره سره چې کوم مقامي کشتو واله دي نو د هغوی ته هم دا ریکویسټ کوم درخواست کوم چې اگر چې هغوی تر اوسه پورې څومره حادثات شوي دي واقعات شوي دي نو دې کې د رضاکارانه د هغوی ډیپټي دا وي چې کوم ځای کې هم داسې واقعه وشي نو هغه مخکې سره غالب راوباسي. دغسې یو څو ورځې مخکې مصري بانډه پول سره د اختر ورځو کې واقعه پېښه شو په 2-3 منټه کې کس بچ شو او مقامي ملاحانو کړی نو دا ملاحان هم د ملا تیر دی په دې نظام کې او حکومت له د دې حوصله افزایي پکار ده چې کوم 1112 چې کوم ټیمونه دي کوم دفتر دی نو هغې سره مکمل کوارډینیشن د دې خلکو هم پکار دی نو دا حادثات په کم کېږي. زه وایم چې نوجوانان دې هغه ځای کې نه لامبي کوم ځای کې چې 1112
پوینټونه دي او حکومت ته بیا پکار دا دي انتظامیې له چې کوم ځای ډبل 1 ډبل 2 نی نو هلته د مکمل پابندي ولګوي ځکه چې دا موجوده کوم د ګرمۍ موسم روان دی او کومه ګرمي ده نو خلک زیات تر دریای کابل ته زور کوي. نو زه به ډبل 1 ډبل 2 چې کوم حکام دي او مقامي کومه انتظامیه ده هغې ته هم درخواست کوم چې دې ټایم کې د پبو علاقې نه پیشوګړونه راوالي تر نظامپوره پورې چې کوم پوینټونه دي خیر آباد کې ځایونه دي اکوړي کې ځایونه دي حکیم آباد کې دغلته خلک لامبي نوشهره کینټ کې لامبي د خټ کلي سره خلک لمباله راوځي امانګړ سره راوځي شتومګړی سره راوځي نو په دې دوی مخصوص پوینټونه جوړ کړي او هلته دې صرف د لمبۍ اجازت ورکوي او د دې نه علاوه چې کوم ځای کې دا څوک کوشش کوي نو د هغې خلاف باقاعده قانوني کاروایي پکار ده ځکه چې د معمولي د لمبا هغه خوشحالي د غټ خاندانونو او د سوونو خلکو نه صرف د غم یو واقعه جوړه شي خبر جوړ شي بلکې د غلاش تلاش چې کوم وي هغه د مرګ نه زیات دردناک او هغه ډېر محنت طلب کار وي او د حکومت دپاره هغه بیا یو چیلنج جوړ شي انتظامیې دپاره هم چیلنج شي چې صرف لاش قتل هغه دومره غټ یو اپریشن هغې دپاره بیا کېږي هغه انتظامیه هم پکې بیا شرمېږي او خاندان هم پکې بیا په مشکلاتو کې ګیري نو د دې څه لار پکار ده. په هر حال ډبل 1 ډبل 2 چې کومه کارکردګي وه ما ویلې چې په دې باندې خبره وکړم چې کوم دلته دی نن بلکل چمتو نو را روان چې څو ورځې کومه ګرمي ده نو ډبل 1 ډبل 2 نوجوانانو ته دا وایم چې دی د مختلفو پوینټونو باندې سهار نه ماښامه پورې چمتو اوسېږي ځکه چې خلک په دریای کابل ته زور کوي دریای کابل کې بیا دا قسمه واقع